بسم الله الرحمن الرحیم. د لمانځه طریقه ګوره، اوله واره به موږ پر لمانځه چې ودرېدو تر ټولو مخکې به د پښو په مابینځ کې 4 ګوتې فاصله راولو. تر ټولو مخکې به د پښو په مابینځ کې 4 ګوتې فاصله راولو. بیا به د هغه بعده چې کوم وخت موږ درېږو مخامخ به و طرف ته د قبلې ودرېږو. مخامخ به و طرف ته د قبلې ودرېږو. خبرې ډېرې لازمي دي. اوله واره به څه چم وکړو، 4 ګوتې فاصله. بیا به د هغه بعد مخامخ و طرف ته د قبلې ودرېږو. بیا چې مو کپړې پر څنګه حال باندې وي، کپړې به زموږ ستاسو داسې سیده وي، یو خرابۍ به هم نه وي پکښې. د الله اکبر په دوران کې به چې کوم وخت الله اکبر کوو، دغه لاسونه به دا بټې ګوتې د غوږو د نرمۍ سره میلاو کړو. داسې به د غوږو د نرمۍ سره به یې میلاو کړو او سیخ سیده به و طرف ته د قبلې وګورو. صحیح سو. او چې کوم وخت مو الله اکبر وکئ، بیا به د هغه بعد لاسونه راکښته کړو، تر چې شي تر نامه به یې لاندې کړو. داسې به په لاس باندې کړۍ جوړه کړو او داسې به لاسدی ونسو چې دغه لاسونه بالکل سیده وي. داسې دومره قدر به لاندې کړو. چې کوم وخت مو بیا د هغه بعد رکو ته تګ وکئ، دا ته رکو وایي چې ته رکو ته ځې، دا رقم سیخ سیده به کښته سي او لاسونه به دلته مضبوطه ونسي، دا ته رکو وایي، دا رقم به ودرېږي. چې د رکو سره راپورته سوې، دا رقم سیده به راپورته کېږي، بالکل به سیده ودرېږي. چې ودرېدې بیا به د هغه بعده چې کښته کېږي په داسې انداز باندې به کښته سي. اوس ورته ګوره، دا طریقه ښه په ذهن کې وساتئ. کښته کېږي به څنګه، دا رقم به دا ګوډې به دا رقم کې دا رقم به کښته سي. د هغه بعده به بیا لاسونه داسې ولګئ، بیا به پزه ولګئ، بیا به تندی ولګئ، بیا به بیرته راپورته سي دا رقم په ترتیب باندې، بیرته به دوباره دا رقم په آسان طریقه باندې کښته سي. بیا چې د هغه بعد دویم رکعت راپورته سوې، د دویم طریقه دا رقم ده چې مخامخ به دا رقم راپورته کېږي. راپورته سولې بیا به هغه رقم لکه څنګه چې په اول رکعت کې ولاړ وې په هغه طریقه باندې به ودرېږي. دا رقم به ودرېږي، سترګې به دې پر کوم ځای چې تا سجده لګولې ده پر هغه ځای باندې به ستا سترګې موجوده وي. پر کوم ځای چې دې سجده لګولې ده پر هغه ځای باندې به ستا سترګې موجوده وي. شاوخوا به نه ګورې. لاسونه به دلته سیده کې، بیا به دویمې رکو ته ولاړ سې. په دویمه رکو کې به بیا هغه رقم سیده ودرېږي او لاسونه به دلته مضبوطه کې، 3 واره به سبحان ربي العظیم ووایې، بیا به د هغه بعده سیده راپورته سي.